بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ګرانو مینوالو، یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو نن د یو نوی پروګرام سره. مینوالو، تاسو ته چې څنګه پته ده چې کرونا وایرس چې کوم دی، دغه وبا چې کومه ده، دا زموږ په ملک کې خوره ده او د ټولې دنیا په شان چې کوم دی، پاکستان او بیا زموږ علاقې چې کوم دی هغه هم دغه نه افیکټ شوي دي. مختلف مریضان چې کوم دي هغه مخې ته راځي، تاسو ګورئ. په دغه حواله باندې ام پی نیوز همیشه کوشش کوي چې سنسا اویرنس پروګرامونه یا داسې قسم د دې سره ریلیټډ پروګرامونه چې کوم دي هغه تاسو مخې ته راوړي. نن هم موږ یو کوشش دغه کړی دی او د ټولو نه مخکې خو زموږ د علاقې لپاره د یو فخر خبره ده چې زموږ په دې علاقه کې چې کوم دی داسې ناموړي ډاکټران شته دي، داسې ځوانان هلکان شته دي چې هغه ینګ ډاکټر. نو کتونکو د انټرنیټ د وجې نه بعضې ټایم کې لږ زموږ د پروګرام ډسټرب کېږي، خو تاسو به زموږ د پروګرام نن خصوصي توګه باندې ګورئ. زموږ سره نن موجود دی ډاکټر عثمان، څوک په پېښور خدمات ورکوي، د کرونا مریضان چې کوم دی هغوی ډیل کوي. نو د هغوی سره به موږ د نننۍ پروګرام په دغې حواله باندې به د هغوی سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، د ټولو نه مخکې خو تاسو ته چې په پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایو. مننه جی، مهرباني. ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د کتونکو سره خپل شارټ غوندې تعارف وکړئ نو ښه به وي. جی، زما نوم ډاکټر عثمان دی. بیسیکلی از ا پیډیاټریک سپیشلیسټ یم، خو نن سبا زما کورونا آیسولیشن کې ډیوټي لګېدلې ده ټل 26 مئی. نو نن سبا زه کورونا آیسولیشن کې یم. ٹھیک. ډاکټر صاحب، دا وبا چې کوم راغلی ده، د مرض چې کوم راغلی دی، نو هغه خو اوس ټولې دنیا ته پته ده او پوره دنیا چې کوم دی د هغې نه خبر ده. خو بیا هم مونږ غواړو چې یاره تاسو ایز ا ډاکټر یو پیر بیا زموږ کتونکو ته ووایئ چې دا شی څه شی دی او دا وبا څه شی دی، دا څنګه راغلی ده د پوره دنیا کې. نو لږ که به دغې باندې لکه خبره وکړئ. جی جی، کورونا وایرس بیسیکلی یو وایرس دی او د دې ذکر زموږ په کتابونو کې موجود دی د ډېر وخت نه. دې ته تاسو خیال وکړئ که نه ته ویلی شي نوول کورونا وایرس. نوول مطلب دا نیو. دې کې لږ شانتي چینجز شوي دي په دې وایرس کې. اوریجن به موږ لږ سایډ ته کوو چې د کوم ځای نه اوریجن شوی دی، څوک په چاینا څوک په امریکا، هغه به یو سایډ ته کوو. خو دې کې چینجز شوی دی، موږ ورته میوټیشن وایو، جنیټیک میوټیشن د دې شوی دی. د هغې د وجې دی ډفرنٹ دی. څنګه پریویس کورونا وایرس ایگزیسټ کېدو دی، د هغې نه ډفرنٹ دی. هغې نه ډفرنٹ دی. د دې چې دای وجه ده چې لږ موږ ته پرابلمز راځي د دې انډرسټینډ کولو کې چې د کم سیسټم افیکټ کوي او د دې لپاره کم ډرګز دي. ټیک دی، دې وخت سره دبليو ایچ او خپل ګایډلاینز چینج کوي د دې لپاره. ټیک دی. نو بیسیک پرابلم دا دی چې دا نیو وایرس دی، د کې چینجز شوي دي، ځکه موږ ته پرابلمز را روان دي. نو دویم خبر دا ده چې دا وایرس سپریډ کیږي څنګه. یو ولنې چې کوي کنه، یو پورټل اف انټری، یو پورټل اف ایگزیټ. چې کوم افیکټډ پرسن دا هغه پورټل اف ایگزیټ چې کوم دی کنه، هغه سنیزینګ دی یا کفینګ دی، هغه پرنجیو کی یا ټوخیو کی. ټیک دی. دا هغه سره په ډراپلیټس کی په فضا کې چې کوم دی دا وایرس خور شي، مختلف قسمه خوا کې چې صحیح دا هغه سره دا ولګي. ټیک دی. نو بیا د پورټل اف انټری دا خو د پیشنټ خبره شو چې پیشنټ د څنګه انوایرنمنت ورولي. اوس یو کس دی چې هغه د کورونا نشته، هغه به ایکوایر کوي څنګه. اگین د پورټل اف انټری چې کوم دی کنه، هغه د ریسپیریټری ټریک دی، په پوزي پترو باندې بدیږي. دی بهر سروایول نشي کولای، بهر د وایرس په عام انوایرنمنت کې سروایول نشي کولای. دی بس د نو نوزي ریسپیریټری سیستم ته التوستا سیل ته ورنوزي، هغه سیل به یوز کوي، هغه به استعمالي او الته خپل ریپلیکیشن کوي دی. ٹھیک دی. دویم چې کوم دی کنه، ستا لاسونه ډیر امپورټنٹ دي. تاسو بنن او رینن سبا په هر ځای کې لاسینځي ولی میکسیمم لمونږ چې خپل لاس یوز کوو په هر قسم اکټیویټیز کې. ٹھیک دی. چې کله یو کورونا وایرس والا کس کفینګ وکي، سنیزینګ وکي، هر څه خارشي په انوایرنمنت کې په مختلف ځګونو لګي، تلاسو لګي داغه سره ستا لاس انفیکټډ شو، هغه ته بیا پوزې لوي سي وایرس چې کوم دی ستا ته لاړو.
نو دا چین به بریک کول غواړي چین به بریک کیږي څنګه چې ته فریکوئنٹ چې کوم دی هغه هند واش کې ټیک دی او سیکنډلی چې ته ماسک یوز کې چې هغه ستا ریسپیریټری سیستم ته چې کوم دی هغه انټری وانه اخلي دا خو دا تاسو هغه دغه وایي چې کوم نه دا خوريږي کنه اوس ډاکټر د دې سره چې کوم لکه اوس دا لاک ډاون کې چې کوم نرمي راغلي دا نو دا خلک خو بیا راوته دي او بیا چې کوم دی په زوړ انداز باندې چې کوم دی ګرځي او دا تاسو چې کوم وایي چې لاس میلاواله او یا د یو بل سره میلاویدل نو هغه غني ګوري چې کوم دی هغه خو خاص کر په خارونو کې مونږ ګورو یا په بازارونو کې ګورو هغه بیا سیوا شوی د دې خو ګوره وجه دا ده کنه چې مختلف قسمه بیماریان دي زموږ سره اوسېږي یو ځای دی را سره ټیک دی کنه دا هم دغه یو حصہ ده څوک اکله هم دا نشي ایکسپیکټ کولی چې دی به کله ختمیږي انټل ان انلیس یو ویکسین چې دی هغه موږ ته ملاو شي او د دې ویکسین نشي د خو د وایرس نه د دنیا نه ختمیږي نه نو د سونه پوری به مطلب لاک ډاون شي کنه خخ کنټری چې د یو اس هم نرمي کړی ده په خپل هغه کې لاک ډاون کې نو د دې سره کیسز خو ریس کیږي هیڅ شک نشته دی چې کیسز به ریس کیږي نو 2000 کیسز دلته 4000 5000 چې دغه په انډیا کې کیسز راغلي ډیفینیټلی د سره به کیسز ریس کیږي امپورټنٹ ثینګ څه دی چې وی هاف ټو ټیک پریکاشنز د دې سره به د چین بریک کول غواړي نو موږ ته بلګ ویټ کول غواړي سونه پورې چې وایرس نه راغلی یا سونه پورې پراپر ټریټمنټ بل المیه دا چې د دې لپاره چې د پراپر ټریټمنټ نشته موږ ورته کوم سیمپټومټیک ټریټمنټ پایو سیمپټومټیک ټریټمنټ دا دی چې یار اکسیجن کمې دی اکسیجن لګوا سر درد دی سر دغه کا پرز کا بلډ پریشر یې سیوا دی بلډ پریشر کنټرول کا خو سپیسیفیکلی څنګه چې وکړه ټي بي وشي اته د ټي بي دوايي نه ملاوي شي شپږ منځ کې ټیک شي دا شانت ټریټمنټ دی لپاره لنه دی راوته پراپر سی ډي سی یو ډرګ نیولی ډرګ چې کوم دی هغه منظور کړی دی ریمډیسیویر چې نوم د انټي وایرل خو سټیل ګورو به دا غیر ریسپانس ته چار هغه څنګه ریسپانس کوي کنه نو یو المیه موږ سره چې موږ سره د دې بیسیک ټریټمنټ نشته کوم چې سپیسیفیک ټریټمنټ دی د دې لپاره او ټیپیکلی تاسو خبره 100% ټیک تا کیسز ریز کیږي او کیسز د سټیټسټکس نو پته لګي چې ریز کیږي پرابلم دا د موږ ته چې دلته کې زموږ داخله لکه ګوره د ټیسټینګ خبره ده که تاسو واخلئ کنه نو پر میلیون موږ 700 ټیسټینګ کوم پر میلیون جرمني 2 لک ټیسټینګ کوي امریکای چې کوم دی 1 کروڑ ټیسټینګ نه ابو او ټیسټینګ کوم هارډلی 3,50,000 ټیسټونه کړی دي پای کې موږ سره تقریبا almost 40,000 نه ابو پوزټیو دي ټیک دی بل د دې بیماری کې یو بل کار دا دی چې کسان چې کم ینګي په هغه کې دا موستلی اسیمپټومټیک مطلب په کې اس قسمه سیمپټمز نه ټیک دی مایلډ فلو یا فیور یا اس قسمه سیمپټم نه بټ هی اس پوزټیو خو دې سورس اف انفیکشن دی خبري مطلب د سورس اف انفیکشن دی چې کور ته لاړ شي په کور کې به کم دی د زنانې چې د مشران به پاغي کې به پریګننٹ لیډیز ټیک دی پای کې ماشومانی نن زه کوم کورونا واټ کې ډیوټي کوم نن پای کې پریګننٹ لیډی اډمټ شو 6 months پریګننٹ لیډی دا نو افسوس خبره ده کنه نو چې مونږ پریکاشنز پکاره چې مونږ خپل ادر الډرز کوم دی هغه افیکټ نکو دا یو بیسټ ټریټمنټ دی دن سبا دور کې بالکل ډاکټر صاحب زموږ د یو مرګره سنی کومار هغه یو کوېسچن کړی دی وایي چې د دې د ویدر سره د موسم سره تعلق شته کولډر هارت نه جی بالکل هم نه تعلق نشته ګریټر دین 25 ډیګري سنټیګریډ نه خلکو دا خیال دی چې ګریټر 25 ډیګري سنټیګریډ ته ځان ایکسپوجر کم نه دا به ختم شي نو د سینه او که ډېری هاي هغه ټمپریچر کنه ډېر نیگیټیو ټمپریچر نو هم د دې وایرس ټمپریچر سره تعلق نشته دا WHO ګایډلاینز وای صحیح یا موسم سره د دې تعلق نشته دی د دې سره د دم وای ډاکټر صاحب چې لکه تاسو نشي نو سوري دا کوم کسان زما आवाज درځي تاسو دا جی راځي ما دا وی ډاکټر صاحب چې لکه تاسو چې څنګه وایي چې را ډیرو کسانو کې خود دې دا سیمپټمز چې کوم دي هغه ښکاره هم نشي او که کا ښکاره شي دا سیمپټمز په انسان کې او لکه دا غي سره هغه ته طبي دردونه نو دې چې د ځان کور کې کوارنټاین کړي دي نو په دغه صورت کې د کم دوايانې یا کم میډیسنز چې کوم دي هغه د لاګستل پکار دي دلا دې چې کوارنټاین شو ټیک دی زیات د وټامین سی پکار دی وټامین سی ټابلیټس ملاویږي 500 ملي ګرام او د وټامین سی ټابلیټس وغیرہ هغه استعمال وټامین D3 هغه به ډیر زیات کار کوي کیلشیم سپلیمنټس چې کوم دي هغه ورچی پلنټي اف واټر چې کوم دی هغه استعمالي ک فیور راځي دغه لپاره پیراسټامول وغیرہ دا استعمالي
ټول چې د ځان ډېر ایگزاست کولو ته نه پرېږدي چې ډېر نورمال او دې شیزونه د دې نه ځان وساتي، ځان ته یو اپټیمل ټمپریچر وساتي چې په هغې کې موجود وي. ټیک ډاکټر صاحب سیمټم سیریس یو خبره زه سره اډ کول غواړم چې کوم پیشنټ کوارنټاین شي کنه اټ لیست هی مسټ نو ډینجر ساينز چې یار وین ټو کنسلټ ا ډاکټر کنه د کور کې کوارنټاین شوی دی نو وین ټو کنسلټ ا ډاکټر که فرض کړه د ټمپریچر هاي 103 102 پرسیسټنټلی هاي را رواني د سیویر باډي ایک سی ټیک دی د چیسٹ پین شروع شي موستلی د نمونیا کاس کوي کووډ نمونیا نو کله ته چیسٹ پین فرض کړه شروع شي یا ساه غستو کو د تکلیف یا ساه ډیر تیز علي نو ریفر د دل په کار چې بیا دی ځان په ایمرجنسي کې هاسپټل ته ورسای. ټیک ډاکټر صاحب مونږه د خپل کوېسچن سره چې کوم دینو د ویورز کوېسچنز به مخلو دا تاسو په سکرین باندې کته یو ډېر امجد اقبال دی هغه وایي چې کلوروکوین سرول شته دی. کلوروکوین انیشلی ما تاسو ته وایي کنه چې دا this is a novel virus دا نیو وایرس دی نو دی باندې ورو ریسرچ کیږي او بیا یې پته لګي کنه کلوروکوین چې کوم دی انیشلی یوز کېدو چې یار دی به هغه کوي مونږ ما په خپل ایون کلوروکوین خړلې 2 ټابلیټس فار پروفایلکسس چې دی پریونټ کوي هغه چې د کورونا وایرس خو نیو ریکمنډیشن دا دی چې د رول د څه خاص نشته ځکه دوه ورو پوښو په اټلی کې تقریبا 50 اټاپسیز شو 50 اټاپسیز کوم کسان چې مړ شي کنه هغه بیا سټډي کړو 50 کسان نو او په دې نتیجه راورسېدو چې دا بیماری صرف لنګز تر پورې نه د ریسټریکټډ دا چې یو پرستا وجود تر نه پلان استا په وجود کې چې کوم واړه رګونه دي د هغه د بندولو کوشش کوي لکه مزغو کې واړه رګونه دي په زړه کې واړه رګونه دي په ګردو کې واړه رګونه دي د هغه رګونه بندولو کوشش کوي نو موږ اوس خپل هغه ټریټمنټ پلان چینج کړی دی اوس چې موږ کوم پیشنټ ټریټ کوو کنه نو موږ هغه ته پکې داسې دوايي لیکو چې د په وجود کې د کلاټس روغ نه زی ته کلیکزین ورته وي هغه باندې موږ اچو. ټیک او نو کلوروکوین د څه خاص رول نشته. صحیح د سره بزو خپل کتونکو ته دا مهمه که تاسو په ذهن کې سوالي او تاسو وایي چې را ډاکټر صاحب نو موږ کول غواړو تاسو بالکل د کمنټس په ذریعہ باندې چې کوم دی خپل کوېسچن چې کوم دی هغه موږ ته کولای شي. لکه خورشید احمد صاحب وایي چې خوراک پکار دی چې په دغه ټایم کې خوراک ریسټریکشن نشته. if you کته ډایبیټیک او کورونا پوزټیو یې شو یو شود اوایډ سالت او هغه چې کوم کې غوړي وغیرہ هغه څه وای هغه مخره کته ډایبیټیک نو بیا شوګر اوایډنس ضروری دی. بیس د وایرس د لپاره په خپل باندې دسی سپریکاشنز نشته چې هغه ته واخلي ما ته بیا اگین هغه خوراک چې کوم کې وټامین سی سی وای هغه خوراک چې کوم کې وټامین ډي سی وای لایک فرش فروټس شو فرش جوسز شو او بشوي 10 کل سره لپاره خدي. ټیک نو کتم کو تاسو ته ظاهر شوی چې ډاکټر صاحب چې څنګه وایي چې لکه بدی کې د خوراک چې کم دین اوسه ممانعت نشته تاسو هر قسم خوراک کولای شئ هغه تاسو کمی زړې بیماریاں چې تاسو ته دي هغه کې چې تاسو باندې ډاکټرانو سب بنکړي دي هغه نه ځان ساتي او نور خه خوراکونه کوي. یو بل مرګره زمونږ الحاق بچا دی هغه چې سم ټایم پیپل ار افیکټډ بای سینیټایزر واټس یور پوینټ اف ویو ډاکټر صاحب؟ د الحاق صاحب ډېر ښه کوېسچن وکړو. دا یو څو میتس دي زمونږ په دې معاشرې کې چې دا کوم روان دي کنه او دا ډېره د افسوس خبره ده چونکه زه خو بالکل کورونا ریسپانس ټیم کې هم نو ماته اوس ډېره ښه اندازه وشوه نو دا میتس زه کلیر کول غواړم. دا خبره بالکل غلطه ده چې د سینیټایزر نه چې هغه کې سینیټایزر از جست ا ډیسانفیکټنټ دی کنه څنګه چې تاسو زخم وشي او په زخم باندې ته پایوډین لګي چې الکوهول سواب تاسو به کتلې د انجکشن لګولو نه مخکې الکوهول سواب په دې دغه ولګي کنه پوینټ باندې بیا انجکټ کی استنه نو سمپلی سینیټایزر کو چې کوم دی کنه ډیسانفیکټنټ دی نو دی بالکل هم د دې خبر ستوک نه رغیږي چې د لاسه د دې هغه سیوا شي. ټیک دی دا یو بالکل غلطه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې سم خلک ډیر خلک دا وایي ما کتلې دي چې یار ګارلیک نه دی ګارلیک هغه لیسن چې ورته وایي دا خوري چې سره به تاسو کورونا نه کېږي دا دبليو ایچ او ګایډلاینز کتل شي تاسو د دې اس قسمه څه حقیقت نشته. ټیک دی. بل خبردار چې ریګولر رینزینګ اف ماوث اینڈ نوز چې بار بار ته پوزي ته خله ته اوبو ورچه د دې هم اس قسمه سره رول نشته د دې په پریونشن کې. ټیک شو. او یو خبره چې کوم ډېر د افسوس خبره ورته زوې ما خپل معاشري په لیاز باندې چې ما ورېدلې د خپل پرسنلی ما ورېدلې د ډیرو کسانو نه چې دا پیشنټ چې کوم اډمیټ شي کورونا آیسولیشن ته نو هغه بیا ژوند نه راوځي او هغه ته زهر واستنی لګي نو ډاکټر صاحب ما وی دا د تاسو نو سوال کوم چې دا یو ډېر رومر چې کوم دی دا خور شوی دی په دغه حواله باندې. جی
نو تاسو سو دی کې بالکل هیڅ حقیقت نشته کنه. ګوره زمونږ چې کوم سیټ اپ دی په ال ار ایچ کې چې مونږ کوم سیټ اپ باندې کورونا ډیل کو کورونا پیشنټس پهلا راشي ایمرجنسي ته. ایمرجنسي ټول فلټرینګ پوینټ ته ایمرجنسي کې او سسپیکټډ کې چې یا دا سسپیکټډ کیس ته او ته سواب لګي ان او مال راشي ٹھیک دی هغه مونږ لراشي چې چرته کې ډیوټي کوم کورونا آیسولیشن ته آیسولیشن کې پراپرلی مونږ هغه وګورو ایگزامین کو او ټریټمنټ باندې واچو موږ خپل سینیئر سره کنسلټیشن نه بعد یو علاج یو پوینټ هم نه دی یو پوینټ هم اغه نه سیوا د نشي لګیدل د علاج نه هیڅ څوک ورته نشي لګولې لایک موږ هیپوکریټک اوت اغسته دی ٹھیک دی کنه څنګه چې منسٹر او تلی څنګه چې ودته هیپوکریټک اوت وي موږ اغسته زموږ د پلانې پرایورټي زموږ پیشنټس دي ٹھیک دی زه نیور ایور هم لګه کماله سو هر سونه الله چر کی ز چرتم دانشم کوله چې خپل پیشنټ ته سده سي ډرګو لګوم چې هغه افیکټ کی دی یو ډاکټر لپاره دغه په ژوندۍ کې د ټولو نه زیاته خوشحالي دی چې دغه پیشنټ ټیک شي او لاړ شي ټیک دی دی خبره کې دا بل سترونګلی کنډیم کوم زه سترونګلی کنډیم کوم چې د سې کې اس کیسه حقیقت نشته بالکل دا بل یو مرګره وایي چې د زما ډاکټر صاحب زما بخار هم دی او ګلمه ډیره خراب ده خو زه لوکل ډاکټر نه علاج کوم خو د یری د وجه هسپتال ته نه نو دی کې ګوره تاسو چې هغه مری خراب ده او پهله خدای چې تاسو دا نن څه پدې دغه کې افطار کې مونږ ډېر ځخ خوراکونه وغیرہ دا کو کنه سمپلی ته یو انټي الرجیک واخلا بخار د لپاره پیراسټامول واخلا ان کایندلی الیکشن ځان آیسولیټ کا او ماسک کمپلسری ماسک از کمپلسری فار یو د دې خلکو د لپاره ماسک کمپلسری دی ټیک دی چې کم پیشنټ خی چې سمپټمز نه اګه ماسک نه چم صحیح دی خود د لپاره ماسک اوس کمپلسری دی چې دی چې او دې ځان سایت ته کې دې ځان سایت ته کې دې ځان کوارنټاین کې یو قسم لزان فیملی نه ځان آیسولیټ کی یو څو ورځې د لپاره او دې بیا خپل سمپټمز ته ګوري چې ایدر دا ورسن کیږي او کدا خکېږي که خکېدو طرف ته رواني اټس اوکے که خرابېږي نو هی کین کنسلټ ا ډاکټر دای پوینټ دی کنه چې هسپتال ته نتل غواړم مطلب دا دی کنه چې خلکو مایند کې سدي د هسپتالونو په باره کې څنګه د نتل غواړم چې ما بس سره سو کی نو دا تاسو اشور کوم یار being working in corona isolation in the largest hospital of this province کنه تاسو زه اشور کوم چې داسې اس قسمه سنشته داسې بالکل تاسو په خپل ډاکټرانو 100% چې کم دی کنه هغه باور او اعتبار ساتي زموږ ډاکټران چرته هم داسې کار نشي کولای چې خپل پیشنټ ته داسې غلط سره ډرګ لګي چې دغه سره دغه لایف اټ ریسک باندې شي ٹھیک ہے د دې پیشنټ لپاره انټي الرجیک دی پیراسټامول دی لګ آیسولیشن دی ان ماسک یوز از ویری کمپلسری ویری کمپلسری ټیک بل یو مرګري هم سوال کړی دی هغه چې په کور کې څومره ټایم نه ورستو په صابون لاس واش کول پکار دي دا مطلب دا دی چې سړی په کور کې بعد نه وزینو لکه دله سو ټایم د ورځې چې کوم دی نو هغه هینډ واش پکار دی نو فریکوینٹ هینډ واش ته چې دی موستلی خو پکار ده کنه چې دی کور نه بهر اوزي او واپس راځي چې بیا لاس وینځي ٹھیک دی کنه یا کور کې یو کس بهر وته او راغې دور سره لاس میلاو کوي کې ستا کور کې دن ډېر کم چانسز دي چې یو ویل الویز برینګ دی وایرس فرام آوټساید ټو یور هوم ٹھیک دی بهر کې چانسز دادي چې هغه بس تاسو چې کم سینیټایزرز او غیره کور کې کوم موجود دي کنه نو کوشش دا کوي چې د ډورز دا هینډل شو کم پوینټ باندې چې دروازه کولاوي یا الماری کولاوي کم پوینټس باندې دا روزانه بیسس باندې تاسو پر ډیزنفیکټنټ باندې لګ دا کوي نو بیا به دومره ضرورت نه او نور اخو زموږ صفای نس پیمانه چې څومره ډیر انځل شي دومره بدل اخی بالکل د دې سره مې یو سوال بل ذهن ته راغی ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د تاسو ماسک د خبرو وکړه نو عام کس لکه اوس زه په خپل ماته پته لګي چې ماته څه سیمټمز نشته یا ما مرای نه خوږیږي ټوخی راته نشته دی او زه بهر ته وځم نو دا ماسک لګول زما دپاره هم ضروري دي ستاسو دپاره ضروري نه دي ضروري د هغې کس دپاره دي چې چاته سیمټمز دي د هغه دپاره ډېر زیات ضروري ځکه هغه ماسک لګوي که نه نو د هغې سپریډ بیا ډېر کمیږي خو یو کس افیکټډ دی ماسک نه دی لګولی او تا هم نه دی لګولی نو بیا ډېر زیات چانسز دي چې یار د کفو کې یا سنیزو کې تاسو ته ټرانسفر شي نو احتیاطاً چې کوم دی که نه ستاسو دپاره هم ښه ده چې تاسو ماسک ولګوئ ځکه چې موږ خو نشو آیډنټیفای کولی که نه موږ خو نشو آیډنټیفای کولی په عام پاپولیشن کې چا په تندي نه دی لیکلی چې دلته کورونا شته نشته نو ښه خبر ده چې ماسک بل فاصله د سوشل ډسټنسینګ چې کوم وي دا وایرس چې کوم دی که نه د دوی چې کم ډسټنس یا دی 6 فیټ 1 میټر نو د دین دونه پورې دی تلی شي که نه دونه پورې دی تلی شي
دا خو چې وبو هغه ورو سیټل ډاون شي. نو فاصله هند شیک نه لکشن ته پرهیز او ماسک چې هر یو کس کا اچي نو ډېر زیاته بخي او که یو کس اچي چې کم باندې سیمټمز دي هغه اچي د پر حکم کمپلسري دي. ټیک ډاکټر صاحب یو ډېر ترخ حقیقت چې کوم دی هغه دا هم دی چې په کلی کې د کلو چې زموږ دلته کم حالات دي یا زموږ د کلو چې کم خلک دي دلته کې نو هغه وسوم دی چې کم دی په یو داسې نظر باندې ګوري چې دا یو ډرامه ده د حکومتونو د طرفه یا اسرائیل جوړه کړې ده یا چې کوم دی امریکای د طرفه ده چاینا د طرفه ده په دې کې چې کوم دی پیسې چلیږي او نو تاسو زموږ د کلو خلکو ته دا کم عوام چې دي دوی ته په دغه باره کې څه ویل غواړئ تاسو چې ډایرکټلی د دې سره تعلق دی او د مریضان ډیل کوئ؟ جی ټول ناولنی خبره خدا دا چې دا پینډیمیک یا اپیډیمیک دا فرست ټایم نه راغلی د انسان په هیستوري کې د دین اپل هم راغلی دي او ډېر په سیویر فارم کې راغلی دي لایک 1919 کې چې سپین کې انفلوئنزا راغلی د 1 کروڑ نه زیات کسانی وجلی دي ټیک دي د سید کولرا چرته کوم وای خېټه خراب شي دغه اپیډیمیک راغلی پلیګ یو ډېر امپورټنت اپیډیمیک 1200 کې سنچري کې او ډېر مسلمانان چې د پلیګ د لاسه وجلی شوی دي ټیک دي نو دا سنوي خبره نه چې د اپیډیمیک راغلی دي او اپیډیمیکس مخکې چې کوم دی هغه هم راغلی دي ایگزیسټ کیږي او دا د تلګزه د خپل ایکسپیرینس نظر ته وایم چې ایگزیسټ کیږي او مونږ پیشنټس ګورو ډیلی بیسس باندې مونږ لراځي او ډیپند کوي چې چا ایج سی وای چا کو موربیډیټی سی وای نو مطلب چا بلډ پریشر شوګر ور سره هارت بیماری ور سره او هغه ته وشي نو پاک ډیر ډینجرس دی بٹ اٹ کین بی ایون ډینجرس ام دغه ته وشي لایک سمپلی زه تاسو ته یو پوینټ در کوم چې یو 30 یا 35 ایئرز اولډ کس ته هغه ته کورونا وشو خو هغه لګ منټلی هغه د الیکشن دي کنه سنسټیو ډېر ځات او ډېر ټینشن واخل دي په خپل ټینشن کوم دی کولیپس کې دي شي ٹھیک ده نو بیٹر آپشن از ټو اوایډ کنه ټو اوایډ ټو خپل کوم چې پریکاشنز دي چې هغه مونږ واخلو. ټیک دا بل یو مرګ دی چې هغه وایي چې دومره ویک وایرس دی چې په صابون باندې لړکیږي خو څه ویکسین روانه وته صابون بیسیکلی اگین دا ډیس انفیکټنټ دی ګوره اوس چې کوم دی کنه اوس اگر وتلو دا وایرس راغی ټیک دی نارملی په نارمل کیس کې د دې وایرس نه علاوه هم چې کوم دی کنه زموږ لاسونه چې کوم دی ډېر شي بیماریاں دي سې دي چې هغه د لاس ملاوالو نه چې کوم دی هغه ټرانسفر کیږي ځکه چې ته پته نه د پلاس څه کړي ما سره ملاودونه مخکې د څه کړي دي د پلاس کم قسم وایرس دي ټیک دی نو دا نارملی هم د سې د چې یار ته لاس ډیرین لاس همیشه چې دی زموږ په دې معاشره کې به تاسو وګورئ څونه ماشومان د خېټې خرابېدو د لاس امري دا څنګه ټرانسفر کیږي ته فیکل اورال ټرانسفر وایي کنه د لاس د خولې پترو باندې چې د بیماریانو ټرانسفر دی نو دغه صابون خو دې دي چې هر قسم وایرس چې د لاس هغه دغه کوي کنه ختمي بل پاتې شو د ویکسین خبره نو د ویکسین چې کوم دی هغه ټایم اخلي ویکسین چې سره غلي دي لایک ټي بي د لپاره ویکسین شته د شری د لپاره ویکسین شته ټیک کاله یرقان چې ورته موږ دغه د لپاره چې د ویکسین شته خو ویکسین ټایم اخلي کنه ویکسین ټایم اخلي هغه د سي ډایرکټ نه رغي کنه چې بس دا دغه د دوايي د ولرو کدي نه پهله چې د هغه کې کلینیکل ټرایلز کیږي په زناورو ټرایلز کیږي داغه نه پس بیا په انسان دوه باندې ټرایلز شي بیا د سي پی سی ډي سی اکسپټنس ورکای پروتوکول زدا هر یو شیخ خپل کنه را بشي زدا نه مچ را بنشي بٹ اٹ ویل ټیک ټایم کنه هغه ټایم پر موږ ویټ کول غواړي د سې نشته چې ساينس ناکام شوی دی وایرس نه رغيږي نو امید کېدل نه دی پکار کنه رغ بشي بٹ اٹ ویل ټیک ټایم ها بالکل او دا راته هم لګي واضح هغه ډاکټر صاحب یو بیماری راوته دا غي د لپاره چې کله ریسرچ کیږي او ډاکټران صاحبان کینی او باغی باندې دغه کوي یا ساينټیسټ کوم دي نو دا ټول پروسس چې کوم دي دا یو ویکسین تیارېدو کې د میکسیمم د 1 year پورې مینیمم د 1 year نه په کومه باندې بالکل هم سوال نه پیدا کیږي 1 year نه په کومه بالکل هم نه پیدا کیږي ځکه تاسو ته اگین ما وی چې this is novel corona virus کنه نن ته پهلا بچ دې ځان کمپلیټ پوکي په دې وایرس باندې کنه ځان و کمپلیټلی پوکي په دې وایرس البته بیا دغه توړ ګوري کنه نو دا خبره کله روانه د سې د جدول فلال ځان دبليو ایچ او ګایډلاینز چینج کیږي ټیم په ټیم باندې ولی ځکه چې هغه سره نور په راځي د بیماری به ورکه نور په راځي په بیماری کې نو چې یو پر دا کمپلیټلی انډرسټوډ شو نو بیا بچ د ویکسین چې کوم دی هغه آسان شي او وسم ویکسین باندې کار روان دی
خو دا خو ګوره د ته ټرایل اینڈ ایر پروسس دی ټرایل اینڈ ایر ټیک دی رغی او استعمالي کی او بیا ورته پته ولګي چې دا خو دې کار نه کوي یا خو کوم دې کې دا مسله رغيږي نو هغه بیا اوایډ کی لایک زه تاسو ته سمپل یو خبره کوم مونږ سره دغه چې دې کنه ډایریا ماشومانو کې څنګه ته بیسیکلی چلډرن سپیشلیست نو ماشومانو کې چې د ډایریا ډیره زیاته کامن ده تاسو خپل ماشومانو دوی کړی کنه د لاسه چې یو وایرس ته روټا وایرس ورته وي هغه د ډایریا کاس کوي د دې روټا وایرس خلاف چې کوم دی په 1999 کې ویکسین روغ شو هغه ویکسین دوه وایډلی ډیسټریبیوټ کو دغه کو بیا دغه یو کمپلیکیشن ارایز کېدو په خېټه کې دنه انټرسپشن ورته موږ کلمه بنديږي هغه ویکسین دو بیا ویټ راکو بیا په 2009 کې بل ویکسین انټروډیوس کو هغه ډیر خو هغه اوس جاری دی او زموږ په شیډول کوم درې زموږ ماشومان ته هم لګي موږ چې دا کوم ویکسینز لبیایو نو د ویکسین د څه قسم کاری کنه لکه دا ډاینامیک پروسس دی دا لکه مطلب د سولید شي نه چې بس وایرس ته په منډه ولا ویکسین روغ کا او بس استعمالوي او کیسه ختم ده ته چې په دومره غټ پاپولیشن باندې یو ویکسین منزورې نو بیا خو دغه نه مخکې ریسرچ پکار دی سټډي پکار ده ټرایل اینڈ ایر میتھډ باندې د چک کول پکار دي سمنه افیکټیو دي سمنه نه دي ساید افیکټس سمنه دي نو دا ټولي خبري میټر کوي کنه بالکل ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خو چونکې لارج کې ډیوټي کوي هلته کې خو په ډېر ګڼ تعداد باندې کوم دغه مریضان هم راځي تاسو سره په ډیلی بیسس باندې واسطه هم راځي نو اساس تاسو وایي چې دلته کې ټیسټونه چې کوم دي هم ډېر کم کیږي اساس تاسو څه وایي تاسو اندازه څه ده چې د پاکستان کې به دا کیسونه څومره وي چې چاته پته هم نه لګي او دغه وایرس پکې راغلی هم دی او تللی هم دی او دې په پوه شوی هم نه دی نه د دې کیسز خو به ډیر سی وای د سي ایگزیکټ ډیټا خو نه ده اخو به لکه دغه نه پته لګي کنه چې څومره ستاسو ټیسټینګ کیپاسټی سی واشي نو دومره به چې کوم دی هغه مونږ ته ډیر خب معلوم شي خو دا د چې لکه افیکټیز به ډیر زیات لکه مونږ چې کوم پروجیکټ کیږي کنه په 3.5 لاکھ کیسز کې 40000 دا کافي تعداد دی دا کافي تعداد دی تاسو لدینه مخکې مادر کلو کنه د جرمنی مثال چې 700 پر میلیون مونږ ټیسټونه کو او 2 लाख پر میلیون هغه ټیسټونه کوي نو تاسو اندازو کوي چې دا خو لکه په اړو کې د مالګي برابر هم نه دی کنه ټیسټونه کم دي کیسونه بالکل سیوا دي خډیر سیوا دي او اګین هغه خبره شو چې خلک غبراویږي هم ډیر هسپتال ته دراتلو نه نو سخو پکې چې د دې پاتې شي سپکې د دې پاتې شي چې هسپتال کې اډمټ چې خپل سټیټس نه خي چې زه پوزټیو یم یا نیگیټیو یم زما په ټیسټ شوه دی هم او کنه نو دا مسلې پکې لګي روانې دي بالکل او ډاکټر صاحب د دې سره راته دا هم وایي چې کم کسان لکه اوس یو عام لکه څنګه چې تاسو نن سبا روزه د خلک تګي شوی او د ګرمۍ موسم نه نو پر جماعت کې خلک یخ مشروبات چې کم دی هغه استعمال زیات دی دغه د وجې نه هم د خلکو مرای خراب شي عام چې کم توخې دی هغه ته وشي خو د یری نه چې کم دی هغه ډاکټر لنه زیبته کې حواله باندې دغه کسانو ته وسو ویل غواړي د ګورم د کورونا چې کوم سیمټمز دي کنه فرست سیمټم خدای فیور دی کنه تب دا او په 97% پیشنټس کې تبي فیور او کنسسټنٹ فیوري تب د سی چې لګه تیزه تبي او ډیره تبي ٹھیک دی هغه نه پس ټوخه شروع شي هغه ډرای کافي مطلب هغه بلغم وغیرہ دا ورسره نه هغه نه پس چیسٹ پین وغیرہ دا نو د خپل سیمټمز فالو کی او لګ مت اگین تاسو ته وی کنه لکه کلینیکلی ته نشه ډیفرنشیټ کوله چې دا پیشنټ ته د مری خراب د کورونا د لاسه ده او کدا د یخ سپلو د لاسه ده نو دې کس د لپاره پریکاشن دي د لپاره ګایډ لاینز دي هغه لګ د خلک ځان پوه کې لګ ځان ایجوکیټ کی چې تا مری خراب ده ما ته پته نه لګی تا ته پته نه لګی نو طریقه خوشته کنه ستاده د علاج یا ستاده احتیاطي تدابیر تب سټریکټلی ماسک سټریکټلی چې کوم دی سټریکټلی چې کوم دی ماسک استعمالوي ټیک دی هغه د یخ چې دا دغه کم کوي انټي الرجیک ور سره واخله پیراسټامول ور سره واخله ټیک دی د ګرم ماحول ځان اوساته چې لګ ایگزاست نشي ټیک دی یو سورج ریسټ کا لګ ځان ایسولیټ کا دا بیسیک دا سمپل میجرز دي د تفکر کې غوښتل شي نه په ډيري پیسې لګي او نه په تاسو دومره نقصان کیږي سمپل میجرز دي ستاسو لپاره هم او د کمیونټي د بهتري لپاره هم بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وایي تاسو ته یو عام ټوخې دی یا تاسو مړی خوږي نو پکار دی چې سم کم ګایډ لاینز دي یا تاسو رابطه وکړئ سره ضروری نه دی چې تاسو ته هم خامخا کرونا یو خپل احتیاط چې کم دی هغه ډیر زیات انتهایی ضروری دی ډاکټر صاحب په اخر کې به درنه میسج اخلم او بیا به د خبرونه راغونډو سم میسج لري د خپل عوام لپاره خاص کر تاسو چې تعلق د سواد سره دی زموږ د کوټې سره دی نو زموږ خلکو لپاره سم میسج ورکوي پښتنو ته سم میسج ورکوي
پښتنو ته دا میسج ورکوم ټول نه پهله خو زه تاسو ته الیکشن دي دا کوم چې ماسک به تاسو اچوي څنګه ٹھیک دی کنه څه طریقه ده چې بنده کوشش هم کوي بیا ناکام هم شي نو هغه خنه ده کنه ټول نه پهله به کوم دي تاسو سره کوم سینیټایزر دي هغه به راوخلی هغه په لاس باندې الیکشن تی هغه کوي ٹھیک دی چې تاسو لاس چې کوم دی هغه صفا شي او تاسو ماسک کوم دی هغه افیکټ نه کوي اگین لاسونه چې کوم دی موستلی استعماليږي موستلی موږ وړو لاس هغه دغه کو ٹھیک دی دا ماسک د ماسک خو N95 ماسک سمپل ماسک د دې زګونو نه نیول دي د دې زنه د دې هغه نه د دې زنه او د سې چې دی دا اوستل دي ٹھیک شو او تاسو کله کور ته راځنه وتلی چې کله کور ته راځنه وتلی نو بیا هم د دې زنه باندې نسی او ماسک کوشش بدا کوي چې ماسک ټچ کوي هم نه چې تاسو بهر اوتلی ټیک دی بهر اوتلی تالاس په سهول ګور انفیکټ شو اته په ماسک لګي ماسک انفیکټ شو ماسک خو بیا څه دغه پاتې نشو لري کوي چې نو هم د دې زنه به لري کوي ټیک دی دغه شانتي ټیک ډیسپوز اف بای کوي ټیک دی او دا غینه پس اگین اینڈ هایجین اگین بیا په لاس باندې سینیټایزر او بیا به صفا کوي دا چې دا چې ټول نه خبرېون ټیک دی او زما د خپل کلی خلکو ته میسج دا دی چې پلیز ریومرز چې کوم دی کنه ریومرز اوایډ کړئ ریومرز اوایډ کړئ او دا خبره بالکل هم کوي چې دا بیماری شته نه اندور سره بیماری ایگزیسټ کیږي ډیلی بیسز ما سره نن هم چې دو پیشنټس ایکسپایر شوی دي ټیک دی نو بیماری دا سټیل ایگزیسټ کیږي دا به مونږ منو کپار سره جوړي دا به مونږ منو نوري بیماریاں هم دي دا سره چې څنګه مونږ چې د سروایوال کو او سب پریکاشنز دغه خلاف خلو هر ماشوم ته مونږ ویکسین لګولې د خطرناک بیماری نه لري کولو لپاره دا هم د بیماری یو حصہ ده د دې لا ویکسین نشته د لپاره پریکاشنز دي نو د لپاره مونږ د پریکاشن اخلو او سترونګلی به دا خبره کاندم کوم چې ډاکټران چې دی هغه 1000 ستنه لګي یا دا خبرې بالکل هم غلطي دي دا بالکل هم غلطي دي کله به هم په ایس جوړ باندې به هم چې یو ډاکټر یو ټرو پروفیشنلی کنه اب کله مونږ غواړي چې زما مریض دي زما د لاس افیکټ شي او بیا ما ستنه لګولې او مړ شي دا ډیره زیاته غټه خبره ده زموږ لپاره نو داسې اسوم نشته او د دې دا ریومرز اوایډ کوي بل که تاسو ته فرض کا سیمټمز راځي چې سیمټمز تاسو پوه شئ چې یاره ماته سیمټمز راځي ان ډونټ نو چې کا څه شی دی نو ما چې څنګه وې ځان یو څو ورځې لپاره سایډ تکا خپل کور نه پیراسټامول انټي الرجیک وغیرہ هغه واخله هایډریشن خپل خاصه وټامین سی وټامین ډي دا ټابلیټ زنک پکې ډېر خرول دی زنکیټ سیرپ راځي یو زنکیټ او ډي زنک پکې تاسو استعمالول شي دا غي پکې ډېر زیات خرول دی نو حتی امکان کوشش دا وکړي چې مې بي کومه خاص کر دا ینګ کسان چې زموږ کم دي نو دونه پروا نه کوي خو ایشو تاسو نه دا تاسو په کور کې زنانه دي باغی کې به حامله خواتون هم پای کې بس تاسو نکاح پلار هم چې ته شوګر بلډ پریشر هم نو هغه د دې میزریز نه بچ کولو لپاره په د احتیاط تاسو اپناو کینو دا به زموږ ټول لپاره ډیره بهتره وي بالکل احتیاط ډیر ضروری دی او څنګه چې ډاکټر صاحب دا ټول خبرې وکړي ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه کوم چې ټایم موږ لرا کو د ایم پی نیوز په دې پروګرام کې مشارکت وکړو او زموږ کتونکو ته ډیر خپل قیمتي خبرې زموږ سره شیر کړې تاسو ډیره مننه جی او بیا به له هم ان شاء الله تکلیف درکو او زموږ د کتونکو سره به بیا هم تاسو راځي موږ له قیمتي ټایم خپل ضرور راکوي جی ډیره مهرباني مظفر شاه صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسه الله پامان جی دا زموږ سره ډاکټر عثمان د کوټې کلی سره دا غوي تعلق دی او نن سبا په ال ار ایچ پېښور کې چې کوم دی هغه خپل خدمات ورکړي کتونکو زموږ د پروګرام مقصد دغه وی چې په خلکو کې سنسا اگاهی راشي او د دې زموږ د پروګرام نه چې کوم دی چاته سنسا پیدا ورسي نو تاسو د کتونکو د ټولو ډیره مننه او بدغي څنګه چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي احتیاط خپل وکړي او احتیاط ډیر زیات ضروری دی تر یو بل پروګرام پورې خپل قربان مظفر شاه بچا اجازه ورکړي تلو الله پامان